ګډ مارنینګ، السلام علیکم. څنګه وایي چې نه سلام او نه کلام، یاره کلام خو دومره ډېر کومه، خو نن مې دله سلام هم وکړو. دلته مې ځان له ناشته جوړوله، هغه هم ډېره ډایټ والا، مطلب هیلدي ناشته. مونږ ځنه خلک دومره سخت ډایټ کوو که نه چې زمونږ خپل ځان پې خراب کړو. لکه اوس دا د غنم وړو نه مونږ انکار نشو کولی چې دې سره وزن سیوا کېږي. دا بالکل زه تاسو سره منمه. ځینې خلک وایي چې وریجو سره وزن سیوا کېږي. یاره تاسو یا شیدلې وریجې خورئ، که ستاسو وزن خو سیوا شو نو بیا راته ووایئ. ورسره سبزي خورئ، ورسره چټني خورئ که نه، خو داسې نه ده چې ټوست کې خورئ، خو داسې نیم پلیټ قدرې وخورئ. نو دلته چې دا زه دغه کوم لکه د جوار اوړه شو، جوک آټه شوه، دا اوس چې دا ملټي آټې راغلي دي، مطلب څو قسمه دالونه، نو دا وزن نه سیوا کوي. نو دلته کې چې د زه کومه جوړوم لګیم که نه، هغه زه ستاسو ته ښیم. دلته ما ټماټر او پیاز او دنیا شین مرچه کې دا مې نري نري کټ کو، که اومو ټکول که نه دا بس تاسو غلطي زما به نه. ښه دی کې ما دا د وریجو اوړه واچوله او ورسره به زه دې کې جوکه آټه اچوم. که تاسو سره دا د وریجو اوړه نه وي نو دا پکې مه اچوئ، خیر دی. تاسو د جوار اوړه واچوئ، او که نه خوند دپاره جوړوئ، ډایټ دپاره نه، نو د غنم اوړه پکې استعمالولی شئ. او دا چیلډي ویشلي چې وي که نه، دا ډېره ایزي جوړېږي، څه ګرانه نه. دې کې ما اوس حسب ضرورت مالګه واچوله، او پکې ټکېدلې سره مرچه کې شوه او زیره شوه. دې سره د دې خوند ډېر زیات ښایسته شي، زیرې سره او دې ټکېدلو مرچکو سره. خو تاسو سره چې کوم شی موجوده وي هغه استعمالوي. زه تاسو ته اکثر دا وایم چې ځانونه پرې نه تنګوئ. ښه دی کې ما اوبه چې واچولې، نو ما ته پکار وه چې دې نه مخکې ما دې کې انډې شامله کړې وې. خو خیر دلته ما دا لیکویډ چې دی تاسو ته به ښکاري، دا اوړه ما ډېر نرم کړي نه دي لا. نو دې کې 2 انډې ما شامله کړي. چې دا 2 انډې شوي دې سره به اوس دا نرم شي. زه تاسو ته ښیم چې دا څونه نرمول دي. که چېرته یو کس ځان له ناشته جوړوئ نو بس 1 انډه او 2 چمچې د وریجې اوړه شي، او 2 چمچې پکې د دغه واچوئ جوکه آټه. نو اوس وګورئ دلته کې دا مرچ دا مقدار کې نري وي چې خپله پیلاویږي. د دې پخول هېڅ ګران نه دي، دومره ایزي پخېږي که نه، اسانې سره. دغه شانتې مونږ ساده ویشلي ساده چیلډي پخوو چې کله هم اوړه نه وي که نه فریج کې، نو تاسو زر بس اوړو کې به واچئ، نری غونته کې جوړ کړئ. خو د دې چې کم خاص طریقه د ادا ده چې د دې لاندې به تاسو فرست به ګیس تیز ساتئ چې طبخې ټول ښه ګرمي، بیا چې دا پې واچوي ګیس به سلو کوئ. دویم د دې لاندې تاسو څه پترې ټینګې سم ایښی شئ چې دا منځ پورې پخه شي. دا لږ ټایم الي. خو د جوارو روټۍ سوکړک، موږ ته سوکړک وایي چې تاسو به ورته څه وایي. د جوارو روټۍ هم ډېر ټایم اخلي چې موږ کله پخوو. نو داسې مثال د دې مو وایه، ځکه چې دا دې کې اوبه زیاتې امره پورې به تاسو دا نه اړوئ چې د دې دا مخ داسې نه شي، مطلب چې بره نه هم د دې دا اوړه اوچ نه شي. او دا به ورو شانتې داسې سایډونه وګورئ، او لږ شانتې اویل پې ما ولګول غواړي. تاسو سره که سوچه غواړي اپې لږ شانتې لګولی شي، کني کوپرې اویل چې کوم ستاسو خوښي. بس این دا اړولو کې هم ګرانه نه وه. او واخلئ دلته ښایسته غونته کې ناشته مې تیاره کړه ځان له. ښه زه به اوس دا وخورم، ورځې کې به زه صرف سلاد خورم یا فروټ، او د شپې به زه لږه شانتې د روټۍ چوتایي حصه زه خورم، هغه هم چې ماسته وي ماستو سره. نو دا دومره ښایسته وزن کموي که نه، خو چې څوک یې کولی شي پکې اخوا دې خوا ونه کوي. مونږ پکې چالاکیانې کوو که نه، بیا چې کله سموسې راشي وایي خیر دی په 1-2 سموسو به څه وزن سیوا کېږي، ګور دا به نه کوئ.